حیا مضبوط شی دی الله دې په مونږ کې پیدا کړي. مونږ کې حیا نشته. پخوا به خلکو کې څومره حیا وه، کشر کې به څومره حیا وه، په مشر کې به څومره حیا وه، په استاذ کې او په شاګردانو کې به څومره حیا وه، زنانو کې به څومره حیا وه. اوس بے حیایي ده، بربنډتوب دی. نبی علیہ السلام فرمایي رب کاسیة فی الدنیا عاریة فی الآخرة. دنیا کې چې دا کمې ښځې بے حیا جامې اچوي او نری جامې اچوي او وجود یې تښکاري، د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې بربنډې رواني. څومره بے حیایي. حضرت فاطمه رضی الله عنها څونه حیاناکه وه چې د خپل پلار سره خبرې نشوې کولی. نبی علیہ السلام چې او په سفر ته دی کره بلام او چې سفر نه براغی بیا به دی کره ننوت، دی به سره خبرې نشوې کولی. یو ځل حضرت علی صاحب ولېږله وی لاړ شه پلار له دې غلامان راغلي دي عمره یې کوي غواړه. دا غریبه مجبوره شو چې راله نبی علیہ السلام کور کې نو عایشې بیبي ته سوال جواب پرېښود. چې کور ته لاړه ماښامې شو ماسخوتنې نبی علیہ السلام چې راغی عایشې بیبي وتاله وې زر وکره ورغی. بچې ته راغلی وې او څنګه راغلی وې دې سترګې ښکته کړې غږ یې نه شو کولی. ګوره پلار ته او بیا د لور حیا سترګې ښکته کړې غږ یې ونه کړی شو. علي صاحب ورته وایي الله رسوله دا ما در لېږلې وه. څنګه دې را لېږلې وه؟ وی ما ته پته ولګېده چې تا له چا مریان را لېږلي دي. نو دا فاطمه په خپله جارو وی وجود او جامې د خاورو ډکې او اس ته ګیا په خپله پرې کوي او اچوي ورته او میچنم په خپله تاوی نو په لاسو کې غوټې پیدا شوي دي او زمو د دې یو بستره ده هم د ساروي سرمن ده دروازې پې ساروي ته ګیا چې و د شپې پې سملو. نو ما دا درو لېږله چې ورشه که نبي علیه السلام یو مرئي دله درکړي دې سره به په کار کې لږ اسانتیا پیدا شي. وایه که بل پلار وې څه به یې کړي. نن سبا نې پلاران د بچو دپاره څومره حرام او څومره څه نه کوي. نبی علیہ السلام ته څونه ګرانه او څونه محبوبه وه. وی بچی د خادم او د غلام نه یو ښه شی درته ونښې بابا وښایه. وی چې سملي 33 کرته سبحان الله وایه، 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر وایه چې په دنیا کې زه خادم درکم ته به پې خوشحاله شي او چې دا کلمات ووایې نو په آخرت کې به دومره الله خوشحالي درکړي چې د هغه خادم د خوشحالۍ نه به زیات وي. وی د بدر یتیمانان زیات محتاج لري چې د مریان غیله ورکم. او ډېره حیاناکه وه بار به نه وته او چې وته به چې د پلار کره راتله تاریخ لیکي دومره غټ پړونې به یې په سر و چې په ځمکه به پسې راښکې شو. دې نه اندازه ولګوې چې یو ځل کور کې ناسته را میاشت راښکاره شو د لومبۍ یا د دویمې شپې. نبی علیہ السلام مبارک ورته راغی فاطمې میاشت دې لیدې ده؟ وی نه بابا. وی ولې دې نه ده لیدې؟ تا میاشت ته نه دي کتلې؟ وی بابا نه زه ورته نه ګورم، زه به ورته 3-4 ورځې پس ګورم. بچې ولې؟ نو که ستاسو خیال وي نو د لومبۍ او د دویمې او درېمې د میاشت هر سړی ګوري. خلک ګوري هلکه د لومبۍ ده، هلکه د دویمې شوه، هلکه د درېمې شوه او مسنون هم دي میاشت ته کتل. حدیث پاک کې مرادي چې څوک میاشت راوخېږي ورته وګورئ او دعا کې اللهم اهله علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربي وربک الله. دا سوالو کې د الله نه چې خدای دا میاشت په سلامتی او په ایمان او په اسلام په ما تېره کړي. میاشت زما او ستا رب یو دی چې هغه الله دی. نو میاشت ته کتل سنت دی واسې بغیر سنت هم خلک ورته ګوري. که سنت په نیت ورته ګورئ چې ثواب هم کېږي. ښه نو وی ولې ورته ته نه ګورې؟ بابا زه خو د دویمې درېمې لومبۍ شپې میاشت ته نه ګورم. ولې بچي؟ وی دې وخت کې ورته ټول خلک ګوري نو چې د خلقو نظر هم په دې میاشت دي او زما هم ورته نظر شي نو په دې میاشت کې زما نظر د غیر محرم د پردو سړو سره زما او په دې میاشت کې نظر یو ځای کېږي. څه ګناه نه ده؟ که څوک دې دیوال ته ګوري سړی هم ګوري او ښځه هم ګوري، دې کې څه دي؟ دا څه ګناه نه ده. خو دې میاشت ته زما هم نظري او دې وخت کې ورته پردي سړی هم ګوري نو د پردو سړو او زما نظر په دې میاشت یو ځای کېږي ځکه ورته نه ګورم. دومره حیاناکه. او چې کله مړه کېده دا زمونږ د ښځو په
د جنازه باندې دا ډوله چې ورته مونږ وایو دا لرګي په پروتي او د پاسه په صادر پروتي دا د دې حکم و لومبه ایجاد دې کړی دی وی مال یو څو څانګې د کجورو یو ځای کې او په دې طریقې یو ځای کې زما په جنازه د پاسه به اچوي چې زما وجود سره کم صادر جنگیږي چې د چا نظر پرې ونه لګي. نو یو روایت کې راځي چې د قیامت پر ورځ نبی علیہ السلام ډیر زیات خوشاله په دې خبره چې زما لور څومره حیاداره ده سیدة نساء اهل الجنه د جنتیانو د ښځو سرداره ده. وی د قیامت پر ورځ یو روایت کې راځي چې دا کله جنت ته داخلیږي نو غیبی आवाज به فرشته کوي چې اے مسلمانانو د محشر خپل نظرونه ښکته کې د نبی علیہ السلام کشر لور فاطمه جنت ته روانه ده. دنیا کم پرده خوخه چې قیامت کم پرده کې جنت ته لاړ شي. خدای دې مونږ کې حیا پیدا کړي. څومره بے حیا یو مونږ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل ولاړو یو سړی د حمام نه راووت او دا هغه سړي د عورت ښکارېده دا پتونه نه ښکارېدل نیکرې چولې نو لاندې باندې ښکارېده هغه سخ عورت یې پټو خو پتونان او دا نوم یې ښکارېده. امام صاحب زر سترګې پټې کړې مخ یې واړو سترګې پټې کړې سړی خو پېښ شو چې راغی امام صاحب ته وایي وی نعمان د امام صاحب نوم نعمانو وی نعمانه د کله نه ړوند شوی اچھا طنز یې پې وکړه نعمانه د کله نه ړوند شوی وی چې د کله نه خدای ته بې حیا کړی چې د کله نه ته خدای بې حیا کړي نو په هغه ورځ نو سترګې به بزرګانو پټولې علماو به سترګې پټولې. نن چې ښځه مونږ بې حیا وي نو څه خو هغه بې حیا ده بې غیرته ده نو څه ورسره مونږ ځان بې غیرته کړو مونږ هم ورته ګورو. داسې ده که نه افسوس مال راشي قسم ده. مولانا شاه عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه لیکلی دي شاه عبدالحق دهلوی وی په هندستان کې دهلی علاقه کې یو ځل قات راغی باران نه کېده نو د باران د نه کېدو طریقه دا ده چې مسلمانان د کلي نه بار وځي او الله ته وجعل وسوالو کی صلات استسقا یا دعا استسقا کی وی خلق مسلمانان چې څومره د مسلمانانو هلته خو هندوانو سیکار نشته په جوماتونو کې اعلان وشو چې خدای مو بخا پلان کی میدان ته بار روزه چې د استسقا دعا وکړو چې الله باران وکړي ځکه چې قحط و نو داسې قحط و چې اوبم ختم شوې په کویانو کې ګیاګان هم د سارو ختم شوې او رزق د مسلمانانو هم ختم شو ټول خلق ووتل الله ته چغې ووهلې دعاګانې وکړې او د شریعت دا حکم دی چې کله قات سخت شي نو بار وځئ وی ماشومان او ښځې مباسئ او څاروي مباسئ ماشومان د ښځو نه جدا کې او څاروو بچي جدا کې نو دا څاري به خپلو بچو پسې چغې وایي او ماشومان به میندو پسې چغې وایي او عام بالغان به الله ته چغې وایي او چغه به جوړه شي الله به باران وکړي. شیخ عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه فرمایم دقه کیفیت جوړ شو او ټولو خلقو چغې والی بارانو نشو. سار له بیا خلق وتل بیا چغې والی باران نه کېږي په درېیمه ورځ بیا خلق وتل اوریه د رشته نه او نه د باران څه اندازه شته او سخته ګرمي یو الک روان دی او په اوښه باندې ورسره یو بني آدم روان دی چا نه تپوس وکړه دا خلق سره دا دومره جلوس جلسه جوړه شوې ده ورته دی وی دا خو باران نه کېږي نو دا مسلمانان روتېري سویم ورځ شو چې روزانه روزي واپس ځي او دی خدای ته جاړې او چغې وایي خو باران نه کېږي وی ښه ودرېږه وي مال یو چل لازوس په باران وشي دی په لاره مسافر روان اخواته لاړ او قبلې ته یې مخ کړې او څه دعا یې وکړله او چې څنګه یې دعا وکړه او لاس یې ښکته کړ وریځ راله او ګلس ګلوس شروع شو دونه باران وشو چې خلک کور ته نوتلې چې میدانونه لامده شو. چې کوم علما په دې مجلس کې هغې ویل لکه دا باران څنګه وی دا ستاسو په استسقا نه دی شوی هغه سړی ګورې هغه په اوښ باندې چې روان دی دې سړي دا چل وکړو علماو پسې ورله لکه دا کومه دعا دی ولسته
مونږ خو سور ورځې روزو او چغې وو او باران نه کېږي او دا تاسو ووایي دا دعا مونږ ته وښایه که نه دا خو ضرورت پېښېږي او ورته وایي ما خو څه خاص دعا نه ده کړې وی هر څه چې دی وي مونږ ته یې ووایه وی ګوره داسې کار دی چې په دې اوښ دا کومه ښځه ناسته ده په څادر کې تاسو ته خو یو پن ښکاري یو بار درته ښکاري دا زما مور ده دا ډېره حیاناکه ده او ډېره پردهداره ده او زما د پلار نه د خپل خاوند نه او زما نه او د خپل پلار او مور نه ما سوا د دې سترګو پردې سړی نه دی لیدلی او نه د دې جامه پردي سړي لیدلی ده وجود خو څه کې چې د دې په جامه هم د پردي سړي نظر نه دی لګېدلی دونه ځان پټ ساتي دونه په حیا کې ځان ساتي او د چې بار چې ته بوزم د ضرورت دپاره نو په دا اوښ مې دغسې سوره کړي چې تاسو پې ګمان به د پن کوئ چې دا څوک بار په دې اوښ د پاسه پروت دی بلا جامې مې پې د پاسه او څادرونه بار کړي دي نو چې زه پوه شوم چې باران خو نه کېږي نو زه ورلم نو ما د دې خپلې مور د څادر پلو ونیوه ما وی یا الله د دې مور په خاطر د نه سوال کومه چې دې چرته هم پردې سړی نه دی لیدلی او ردی وجود خو څه کې ردی په جامه چرته د پردي سړي نظر نه دی لګېدلی خدای د دې مور د دې پلو د خاطره په دې مخلوق باران وکړي نو یې ما لا د هغې پلو لمن نه وه پرېښې چې رب العالمین باران وکړه د مسلمان په حیا الله ډېر خوشحالېږي ځکه خو نبي علیه السلام فرمایي شعبة من الایمان چې د ایمان لوی شعبه او په بې حیایۍ رب العالمین ډېر سخت خفه کېږي بې حیایي خطرناک شی دی پخوا زمونږ په دې وطن کې څونه غټه حیا به وه شته دی اوس هغه د ټوپۍ والا بورقې ځای که نه اوس ما ته وښایه چې نشته غټه ټوپۍ به یې وه غټه بورقه به وه او ښځې چې د کور نه بار بتلې نو هغه د ټوپۍ بورقه به یې په سر وه اوس چې بعضې ځایونو کې د جینکو دا مدرسې جوړې شوي دي نو هغې دا بورقې په سر نو دې خلکو ته ناشنا لګي لومبی لومبی چې دغه بورقې به چې د جینکو په سر هم په دې کلي کې خلکو ویله کوي چې ته دهشتګرد دي پکې په خلکو ناشنا لګېږي چا وایي دا پکې څه دي او یاد مې دي اوس په ټانګه کې کوچوان او بل او بل او جینکۍ او بل سره ملا مږي غټ څادر به شاته ته و دا زمونږ حیا وه څه شوه هغه حیا هغه غټه بورقه څه شوه هغه حیا څه شوه هغه قصې کوم خوا لاړې ولې هغه مسلمانانو موږ نه یوسو هغه مسلمانانو ښځې او زمونږ د کافرو ښځې دي ستا د مسلمانانو ښځې دي که نه د پلار مخکې به قسم دی چا سګرټ نسته نسوار به یې نه اچول نسوار به خلکو استعمال زیات و خو د پلار مخکې به یې نه اچول اخوا به ته نسوار به یې اچول سګرټ چې به چاسکه چیلم سوال نه پیدا کړي چې په حجره کې به چیلم د مشر مخکې د پلار مخکې چاسکه داسې ده که نه اوس ولګئ او تیلې ورکړي او کشت را کاږي بابا ها را کاږه په هغې مسکي او سګرټ د خر بچی راوړه که نه یو لوخړه ها بابا والا هلکه پلان کې یو چونډی راوړه که نه خپل زوی ته وایي ها بابا واخله دا حل شو دې ودونو کې به دا ډولونه مولونه خلکو واله چې جومات به راغې ډول به یې بند کړ وی د جومات خواله داسې ده که نه او ما ته ښه یاد دي زمونږ د کور خواله چې به راورسېدل هلکه وایي د مولوي صاحب کور دی ډول بند کې ټول ته به راورسېدل ډنګ به یې ورکړ او چې زیارت له به راورسېدل هلکه دا پلانکې بابا دی ښه دا ډول بند کې خلکو کې حیا وه حیا ختمه شو قصې خلاصې شو ښځه خپله د مټه ونیسي د ګوتې نه ونیسي او پردو سړو ته یې ښایي چې زما د ښځې دا مخ دی لور د مټه په خپله ونیسي او بازار ته یې بوځي او خلکو ته ښایي چې دا مې لور ده دا انصاف دی ځکه خو د خدای په غضب او په قهر اخته یو که نه په مالونو کې د خدای قهر په بچو د خدای قهر په مونږ د خدای قهر په جماعتونو د خدای قهر په مدرسو د خدای قهر په موتا د خدای قهر څوک ته بار دي حیا نشته د استاد او د مولا اوهو څونه حیا به پکې
د استاد بسونه قدر، د امام صاحب بسونه قدر، مولا چې به غوا ساتله غیا مبتدا نه وروړه، خپل بغایا نه وروړه. اوس خپل استاد به ورپسې منځونه به کوي، ترجمې به دی والی، او چې سوزکي ته وخېږي مخ به بل طرف ته واړی چې ولې زه په ناست دی ما سره نه ورسره سترګې ولګي او زما په دې سیټ دی کېنن. بې حیایي زیاته شو. ښځو کې بې حیایي، موبایل چې کومو ښځو په لاس کې ونیوي، ټیک در ضرورت شی دی، که یو د ضرورت لپاره یو زنانه سره موبایل وي، د دین مسله پې د بل نه معلومات کوي، رور سره پې خبرې کوي، زوی سره پې خبرې کوي، نو دا ضرورت دی دې زمانه کې، داسې به ورته ووایي. لیکن فساد یې څومره زیات دی، او د کیمرو موبایل ته څه ضرورت دی د هلکانو د جنکو سره. ما اورېدلي یو بل له تصویرونه پېرېږي، دا څومره ګناه ده، څومره غټه بې حیایي ده. مور پلارو نه په خپله علي ځان له مور پلار څه کې مور پلار ما خو چې دا بې غیرتي پرې مور او پلار پیدا کړه او په خپله لګیا دي بې غیرته شو، خلکو کې بې غیرتي پیدا شو. الله دې مونږ کې غیرت او حیا پیدا کړي. حیا نشته. په هندوستان کې یو سړی و، زمونږ د علما لیکي چې په مشکی بابا مشهور. مشک چې دي نو دا یو خوشبویي ده، مشک قیمتي خوشبویي. نن سبا علما په خیال چې په 10-12 روپۍ تولم نه ملاویږي، د سرو زرو نه ګران دي. هغه ته به خلکو مشکی بابا وي، او هر وخت به خوشبویي تله، خلکو به ویل لکه مشکی بابا مشک پورې کړي دي، او دومره مشکې پورې کړي دي چې په لاره ځي نو دا علاقه د ډوزې ده او روښانه ده. مشکی بابا چاته یو ځل تپوس وکړو، لکه مشکی بابا یو خدای تپوس کو چې دا خوشبویي ته کوم ځای پیدا کړې؟ هغه دا عطار مونږ ته مخایه کړي چې مونږ ته دا عطر والو، او هر وخت دا مشک پورې کړي، دا خو ډېر ګران کار دی، دونه پیسې له کومې پیدا کړې؟ هغه ما خو مشک نه پورې کړی، وایي دا ټوله خوشبویي چې په کومه لار لاړ شي ټوله لار د خوشبویي ډکوي. یو مولوي صاحب تنګ که نه هغه ته وایي الدته ویم خو چاته به نه وی، وایي وایه وایي چې نوجوان هم ځوان هم ما له خدای ښه ځواني را کړې وه، ښه شته. وایي په لاره راتلم یو ځل په یو لاره تېرېدم، یو بوډۍ ښځه راته ولاړه وه. وایي بوډۍ ښځه ما ته وایي چې یاره لږ ودرېږه. وایي ودرېدم. یاره وایي ته داسې ښه ځوان راته ښکارې، او زمونږ په دې کور کې یو مریض دی، نو که یو پوټی رالی او زمونږ په دې مریض دی او چپ نارې کړي او دم دې پرې واچو نو دا به ستا غټه مهرباني. وایي نه چې ماله خو دم نه راځي، زه بوډۍ ښځه ده، د دې تسلي د ور بشم یو ټکي صورت فاتحه به ویم بس دم به کم پېږم. چې په دروازه ورننوتمه او بوډۍ هم پوره چلبازه وه. دا بعضې بوډیګانې ښځې هم پوره چلباز دي، په دې ودونو کې هم خیال نی، خپې د کونډو پورې سرې کړي او لاسونه یې تر مری پورې سرې کړي، او سیه به دا ګډېږي به، یو خوا لاسونه و بل خوا لاسونه و، خوله کې به یې غاښونه نی، دا جورابه خوله به یې نیولي، او غرز او غروز یې جوړ کړي، او په 3 ورځې انګور پسې بیا ډانګ راغشتي، او هغه انګور هم ورپسې ډانګ راغشتي. ودرېږه چې اوس دې برابره کړه، پرون ګډېدې په ځان نه پېدې، لوی نخرې جوړې کړي، حق انګور صوباړې ورته بیا نیولي. نو بوډۍ ښځې هم چلبازي چې کور ته څنګه دا هلک ور دننه کړه، وایي چې بوډۍ دننه شم کور ته دننه شم چې دا مریض دی، دا یو چوپ وکړه نو څوک به پلار به نه جوړي، زوی به نه، خاوند به نه جوړي. وایي بوډۍ دروازه را پسې بنده کړه، جرنډی واچول. خدای چې دا د جرنډۍ سیمې چې مې وکتل یو پېغله جینۍ په کور کې ولاړه ده. پېغله جینۍ وایي چې یو خوا بل خوا مه ګوره، دا مونږ په چل لا دننه کړی، ته په دې لاره تېرېږې را تېرېږې نو زما خوښ شوي، او نن دې پرېږدم نه زما خوښه به کې نن، او که دې کش وکړه نو چغ عوام دې خلکو ته چې راشئ سړی را ننوتلی او زما یالي شرموم دی. خدایه اوس بسه کړي، اوس که ال وی او چغه وی نو د جینۍ خبره منلي کېږي او زما خو نه منلي کېږي، او که ال نه وی دا جینۍ در باندې دا ګناه کوي، دا خو به ته غټ مجرم شي. ګوره حیاناک حیا ته ګوره که نه، اوس په دې کې څوک وړه کې اوس چې چا کې حیا وي قسم دې الله به ساتي.
لکه مې یو سوچ راغی وی ما هغه جینۍ ته وی چې زه بس ډېره ښه دم چې ستا سینکوخه یې هغسې به کوو خو دا ده چې ما له اودس مات راغلی دی نو ټټی راته وښه چې لږ اودس مات کړم چې ځان لږ برابر کړم اودس مات کړم بیا چې ستا څه خوی وی هغې وی چې ډېره ښه ده هم خوشحاله شوه دا مخامخ ټټی را دلته کې اودس مات کا وی ټټی ته ننوتم او چې کوم اودس مات یې مې وکړه مې ټول په ځان ومږم چې راشه دې نه بغیر په بله طریقه خلاصېږي نه که چغې وی اوسه خو دا در باندې الزام لګوي په خلکو دې سم ډبئ لا خلک به دې مړم کي بدنام بم شي پرېږدي دې نه او که ګنې ګناه د باندې کوي هغه اودس ماتې مې هغه واړه به او لوی به ټول راواخېستل او په مخ او په لاسونو په ځان مې ومږل او په جامو باندې چې باغ څه وته ښځې ورته وکتل وایي دا خو پاگل دی وی را دې خوا شوسم ښځه ترې منډې کړې وي دا څه کې ته خو لیونې که روغې دروازې راته کوله وکړه رو تښتېدم وی چې رو تښتېدم جومات ته ننوتم په غسلخانه کې مې ولمبل چې خدایه بس په دې چل مې ځان بچ کړ دا ښځې نه او جامې مې ځان له ووینځلې او اقه ځان مې پاک او جامې مې ووینځلې وی د اقې وخت نه زما د وجود او د جامو نه دقه د مشکو خوشبویي روانه د بوډا شو مو دا خوشبویي تېدي خلکو به ورته مشکي بابا وي حیا چې کې الله به د حفاظت کوي حیا چې کې الله به د ساتي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قرآن شریف کې الله وایي چې مسلمانانو ته وایي چې خپل نظرونه ښکته کوي پردو ښځو ته مه ګورئ او د ښځو متعلق څه فرمایي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ښځو ته مو وایي چې سړو ته نه ګوري نظرونه ښکته کړي نن ښځې چې په لاره دي څه کوي هغه نخرې کوي چې که هلکان ورته نم ګوري نو ګوري به ورته نبی علیہ السلام مبارک فرمایي اخره زمانه کې داسې ښځې به پیدا شي نرۍ جامې به یې اغوستي کاسیاتن عاریاتن جامې به یې اغوستې او بربنډې به نو صحابه به وایي دا بلا څنګه جامې وي نیوی به اغوستي نو مایلاتن ممیلاتن سړو ته به ځان مایل کوي سړي به ځان ته رامایل کوي او چې په لاره ځي رؤوسهن کاسنمة البحت عربو کې یو قسم مخان دي للقباني یو قبې یو طرف ته داسې راکوږي نو په لاره چې دي د ناز او د مکیز نه به دا سر پر بل طرف کوږ وړي ورپسې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا زناکار ښځې د جنت خوشبویي ور باندې حرامه ده بے حیایي داسې شی خطرناک زموږ وطن خو ګزاره کوي ورشه د پنجاب ته د اسلام آباد ته لغونې ورنږدې شه کراچۍ ته لاړ شه پته به راته ولګي او بیا بار ملکونو ته لاړ شه چې کم وطن او کم ملک کې ما یو ځل یو ملګري نه واورېدل د سویډن قصه یې راته کول سویډن دی دغه سره خوا کې یو ملک ده برطانیې سره او ډېر مالدار ملک دی ډېر زیات مالدار دومره مالدار ملک دی چې د هغې نه مالدار ملک بل نشته ده یورپ په دې ملکونو کې هغې کې چې کم هلکه اسم ناستي نو حکومت وله په زرګونو تنخوا ورکوي د ډوډۍ کمی پکې نشته د جامې کمی پکې نشته د چا کور نه حکومت وله کور ورکوي هغې په خپله وایي وایي که مونږ اسم آمدن او تجارتونه ونکو نو مونږ سره او ستا خلک لاس پخپه کینې او خوري او سکي اسم نه کوي نو مونږ سره دومره پیسه پرته ده چې زمونږ په هغه پیسه په سوونو کاله زمونږ د قوم ګزاره کېږي دومره مالدار ملک دی بې حیایي پکې څومره ده دومره بې حیایي ده چې مکمل پکې ازادي ده که څوک جامه اغوندي او که نه اغوندي که سړی اغوندي او که نه که څوک بربند ګرځي او که څوک جامه کي دا مکمل ازادي ده مکمل ازادي چې څوک د سړک او د لارې په خوا لکه د حیواناتو څه کوي نو پابندي پې نشته د سرکار د طرف نه پابندي نشته نو خلک په لکه وایي چې دا خو هلکه خوشحاله ژوند شو که ډوډۍ ډېره چای ډېره شربت ډېر بغیر د عمل نه تنخوا ملاویږي بغیر د شراب ملاویږي او قسم خوراکونه او ښځو ته هلکان او هلکانو ته سړي او چې څه خوښه یې نو کوي به دا خو د خوشحالۍ ژوند دی لیکن ما په خپل یو رساله کتله چې په هغه ملک کې 15% 75% ښځې طلاقې شوي ګرځي 15% ښځې او په دنیا کې 3 نمبر ملک دی چې خلک ځان وجني ځان ته تیزندی واچي ځان مړ کي تماچه راوایي ځان پیولي دا ولې ازادي پکې ډېره ده
کوم هلک چې کومه ښځی بله وویني به طلاق ورکړي. ولې ازادي ده پکې. هغه خوښه نه ده، هغې نه بله خوښه وویني طلاق ورکړي. هغه خوښه نه ده، هغې نه بله خوښه وویني هغې له طلاق ورکړي. هغه جنۍ چې کوم هلک سره ده او د هغې نه خشته هلک وویني ما پرېږدوه بل سره نیکه وکړي. هغه بله چې د هغې نه خشته بل چا سره یارانه شي، دروازې دو درو سره یارانې په میاشتو څلورو پنځو سره یارانې د هلکانو جنکو بدلېږي. هلک جنۍ له طلاق او جنۍ هلک له طلاق او مقدمې او لوی لانجې شروع. په دې وجې نه ښځې او سړي یو شان خودکشی کوي. دا به نه وی چې بې حیایۍ کې ژوند دی او پکې عزت دی او پکې خوشحالي ده. زما قسم په رب قسم مې درته وخوړ چې د الله او د رسول په فرمان کې او په حیا کې کم سکون او اطمینان دی دا به بل څیز کې نشته. ژوند خو د مسلمان ژوند دی. یورپ ته لاړ شئ تاسو وګورئ داسې سړی به ښځه پیدا نه کړي د واده دپاره چې هغه پاکه ښځه او داسې ښځه به داسې هلک پیدا نه کړي په ټول یورپ کې چې هغه پاکه نه کړي. یعنې چې پیغله شوه پلار ورته دا نه شي وی چې بچی کور کښېنه نه شي وی. که ورته وایي قانون دا دی هغه عدالت ته دی جی دا پلار ما تنګی دا ما نه پرېږدي. پلار به جیل کې پروت ستا په لور څه کار. دا پیغله د خپل اختیار مالکه ده. خور ته نه شي ویلی چې کور کښېنه هلکانو سره مه ګرځه، فورا عدالت ته ځي. قانون یې داسې جوړ دی. امریکې ته وګوره، لندن دواړو ته وګوره، ابه ځي عدالت ته. دا زما رور دی، ما د آزاد ژوند نه منې کوي. حکومت به جیل کوي چې ستا څه کار دی خور سره. دا پابندي پرې نه شي لګولی، نه په لور لګولی شي او نه په خور لګولی شي. خور دا ګرل فرینډ دا زما جینۍ دوست ده. تاسو خبرونه ګورئ که نه. دا بوای فرینډ دا زما لک دوست دی. یو بل سره دوستانې لک سره جینۍ دوست او جینۍ سره لک، یو بل سره شپې، یو بل سره سفر. رور زوی پلار نشي ویلی چې بچی یا خورې دا څه کوي. دا ژوند دی، دا د عزت ژوند دی، که دی د خوشحالۍ ژوند دی. ښځه خو هغه ښځه ده چې ستا ښځه ده، د بل چا نه ده. لور هغه لور ده چې ستا د پردې لاندې ده. خور هغه خور ده چې ستا د پردې لاندې ده. حیا کې چې کم کمال دی کمال دا په بې حیایۍ کې نشته. الله دې په مونږ کې حیا پیدا کړي. حضرت یوسف علیه السلام کې حیا وکړه. کوم ځای ته الله ورسول؟ کله دروازه ورپسې بنده کړه، محلاتو ته به ګڼې دروازې وې، خو په بله دروازې دننه مالک یې غواړي. ډېره ښه غریب د کوی نوخ کلی شو چې د کوی نوخ کلی شو نو خرڅ شو، یو په بله او بل په بله، او اخره کې عزیز مصر واغېسته. او پړه کې سوچ دا وکړه چې یاره زمونږ خو اولاد نشته، بچیم نشته، بس دا یوسف به لکه اولاد بچیان ځان سره سره او خشنم و خوبصورت او چې نبی علیہ السلام فرمایي چې نیم حسن د ټولې دنیا الله یوسف علیہ السلام له ورکړی دی. شطر الحسن ما ولید. نو زلیخې ورته پړه کې خارق پیدا شو. یو دروازه هم بنده، بلم بنده، بلم بنده، بلم بنده او بلم بنده. هېڅوک نشته، یو زلیخه ده او یو یوسف ته یو الله دی. یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے مطالبه وکړه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. قرآن شریف کې الله وایي دروازې ابواب، دروازه یو نه ده، غلقت الباب نه، غلقت الابواب. ډېرې دروازې به ټولې بند کړې. وقالت هیت لک چې زه سره یم زما خبره به منې. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. زه خو ستا خاون خو زما مالک دی کنه، زما تربیت کوي، بل الله زما رب دی او زما پالنه کړی. خپل شکل خو مال الله را کړی دی، زه به خلاف ورزي کوم؟ تا د خاون پتا لاس اچول خو تا د خاون بېعزتي ده، او پتا لاس اچول خو د خپل رب بېعزتي ده. دا به څنګه کېږي؟ وی نه پرېږدم دی چې ما سره به خامخا دا ګناه کوي. یوسف علیه السلام ته منډه کړي. د هغه دا خیال و چې زه دروازه به کوله وکړم، منډه به کړم. چې څنګه یې منډه کړه، دروازې دې وتې، دروازې پسې منډه مو، دروازه ما جرنده کړې ده، بل هم جرنده ده، بل هم جرنده، هېڅوک هم نشته. الله امداد کوي. چې چا کې حیا وي څوک امداد کوي؟ الله. چې دروازې له منډه کې دروازه ورته الله کوله وکړه، چې بلې ته یې منډې کړې بله ورته الله کوله وکړه، چې بلې ته یې منډې کړې بله الله کوله وکړه.
او دا زلیخه خو پوه شو چې هلک قرآن د ګوتو بار اوزي دنیا به خبرېږي لمنې نه یې کلک رونیوه د زورو لګو لمنو شلې ده خو چې دروازې نه سینګ بار شو نو د ښځې خاوند د زلیخې خاوند ولاړ دی هو ښځم ویرېده چې دا سو شو یوسف علیه السلام هم ملامته شو چې دا به څه کېږي خو ښځې خو مکری وي بیا که نه او بیا داسې ښځې د داسې ښځو د فریب او د مکر نه دی الله مسلمان اوساتي فورا په یوسف علیه السلام الزام ولګو راوستلی دی لږ که نه دا دې ما ته یې لاس راواچو خدایه پاکه دا شو ما ته یې لاس راواچو یوسف علیه السلام وی نه صاحب دی را پسې را منډه ووالو ما نه لاس را دغه کړ زه ترې راوتښتېدم نه نه زما داسې ښکلې خاوند دی او ده ما ته لاس راواچو اوس به څه کېږي کور کې خو بل څوک شته نه چې ګوی ولو کې و یو ماشوم بچی و هلته کې عیسی علیه السلام مور بچ کړه حیاناکه مور دلته یو ماشوم بچی و د دې د قوم نه د یوسف علیه السلام د قوم نه نه دی چې څوک وجي د هغه پره یې وکړله وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين هغه ماشوم الله گویا که مفسرین لیکي ازاغه ته وایي عزیز مصر ته وی صاحب داسې کار دی چې که کمیس د مخې نشلیدلی هلک دروغجن دی بیا ښځه رښتونې ده ځکه هلک پرې ورته او ښځې به ترې ځان بچ کوو نو مخې نه به یې کمیس ولشلول او که کمیس د چا نشلیدلی نو بیا څوک دروغجن دی بیا ښځه دروغجنه ده هلک ترې منډه واله دی د شا نه نیو هغه ترې منډه واله او دی نیوه لا شاته نه کمیس پرېدلی دی بس وی ټیک تا فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم چې کمیس ته ولو قتل شانش لیدلې دی وی دا خو د لک منډه والا روانه خو د زلیخې دی وی دا ستاسو مکر او فریب دی نو سړی خو وی بې غیرته کنه پکار خداو چې کوته کې وته نیولې بس سیوی نه شو په خدو خو سړی کمزوري خدو د څوک یو مولیان په ګوري زوروري دا ته رښتیا وي هلکه مولیان په زورور په دی وي چې په کور کې دنه په پرده کې کینی بار خوري تر وځي ما ته یو ځل دکاندار وي خو چې کومه جامې وړي نو تاسو خوښیږي زه ته دا جامې را دارا کا نه ما ته وی دا یو څه چې پکې خوښي کی مې زه چې کوم یو څه مغه خوښي وی دا ولې وی خلق وړل کې دلته کې راځي مې زمونږ هغه د بار ټوکلي لیدي نه دي خو چې کومه مولې یو لې خوښي خذ په حیا کې وساته ښه لیکن ستاسو عزت کې ایمان هم دی بګي ایمان نو چې وی قتل نو هغه کې عزیز مصر کې حیا د کم ځای نه وی یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين یوسف را خبر بارونه کې د ما حیا بدل شي او زلیخې په توبه واسه بخنه غواړه او تکنی ول پکارو بخنه غواړه معافي غواړه بیا دا څه هغه کې ته صبرې اوس خلا ډاډه شو چې دا خاوند مرته غږ نه کوي بیا مطالبه یوسف علیه السلام جیل ته لاړ غزار خو بیا کمزوري لذي کنه جیل ته لاړ سو کال جیل تیر کړل لیکن داغه حیا نتیجه الله یوسف علیه السلام لدا ورکړه چې واپس راوسته وزیر او د وزیر نه پس بادشاہ د ټول مصر بادشاہ جوړ شو زمارونو حیا د خدای زمونږ نصیب وګرځوي حیا او چت شی دی چې حیا چا کشته ایمان به پکې وي او چې حیا پکې نه ایمان به پکې نه ایمان به نقصانی وي ایمان به کچي ایمان به کمزوري ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الحیاء شعبة من الایمان او یوازې الله سره حیا نه را دا الله په ذات کې بم حیا کې چې الله ز پیدا کړم مال روزي را کوي مال ژوند را کړی دی مال بچی را کړی دی مال را کړی دی ول الله خفقم هغه کار بنه کې چې د الله د خفګانی داغه نه بم حیا کې او د بنده په حق کې بم حیا کې ګوري دوه حق شو چې دا د ما مشر دی دا به سیټ پرېدم دا د ما استاد دی دا به قدر کوم دراته ترجمه خولې ده سپاره خولې ده د ما تمنځ خولې دی د ما د پلار او د مور په ځای دی دا ناروا خواسم ښه نه دي خو د پلار او د مور او د مشر مخ کې به نه کوم جینۍ به د مور نه حیا کوي یو ځای به د مور او د پلار او د رور سره فلمونه نه ګوري جینۍ هم دلته ناسته ورورم ناسته
او فلمونه ګوري، دا حیا شو؟ یو ځای به ضرور سره او دا پلار سره او پلار هم ناستی په ځانې بړستنه چولي، مخې سترګې را بار کړي ټي وي ته ګوري. خدای کمې زمانې سره پاتې دا کم دور دی او کم خلک دی، هم ورته ناستی او ښځه هم ناستی او لونه هم ناستی او زامن هم ناستی او یو ځای فلمونه غږېږي. دا حیا شوه؟ نو دا د بنده حیا شو. د پلار نه به حیا کوې، د مور نه به حیا کوې، د خور نه به حیا کوې، خور به د رور نه حیا کوي، د پردو سړو نه به حیا کوې، بربند به نه ګرځي، پردو سړو سره بې ځایه خبرې به نه کوي. نو غصه د الله نعمت دی، ګورې د الله رحم دی، او په انسان کې د الله یو ښکلي صفت دی چې انسان کې غیرت پیدا کوي. که دا پکې نی نو انسان کې غیرت بنی، بیا بې غیرته نه. پورو هر یو شی د خپل اندازې پورې استعمالول پکار دي. غصه به دونه استعمالی چې څونه د هغې خپله اندازه وي. هر شي یوازې غصه نه. ګورې اوبه څومره د فایدې شی دی چې سړی تږي شي اوبه څکي، خو یو اندازه ده، که د اندازې نه زیاتې اوبه وڅکي هم له نقصان دی. ډوډۍ باندې د انسان ژوند تېرېږي، خو د اندازې برابر، که د اندازې نه زیاته ډوډۍ وخوري هغه له مصیبت جوړېږي. ډاکټر یو سړي ته وایي ګولی وخوره، یو ګولی سار، یو غرمه او یو ماښام، 3 ګولۍ به شواروس کې خوري، او د 10 ورځو مې دله 10 ګولۍ درکړې. اوس دا سړي وي راشه دا 10 په یو ځای وخوره. څه به یو خورې دروځې او 3 دروځې، 10 ورځې کې 10 ګولۍ دي، یو ځل یې وخوره چې بیماري په ورځ جوړه شي. نو چې 10 یو ځل سیټه ته ور واچوي، څه د خیال دی جوړ به شي که ځای ته به ورسي؟ په اسات به قبر ته رسېدلي. یا ډاکټر ورته وایي وی لکه یو سار، یو غرمه، یو ماښام، نو که دې 2 کي نقصان دی. که 6 خوري نو ډاکټر ورته ویلي چې 6، نو که د 6 په ځای 12 کي نو ځای ته ورسوي. کومه اندازه چې انسان ته یو ډاکټر خولي د دارو، هغې نه زیات به نه خوري. کومه ډوډۍ چې ستا د فایدې وي د هغې نه زیاته به نه خورې. کومې اوبه چې ستا د فایدې د هغې نه زیاتې به نه څکې. که زیات استعمال دې وکړه د فایدې په ځای نقصان به درکړي. دقه رنګیرونو غصه هم ده. غصه چې څومره د فایدې وي هغه مره به کوې، د فایدې نه زیاته به نه کوې. چې ځای وي غصه کوه چې نیمته وه، چې څومره غصه فایده رسوي دومره کوله، دې نه زیاته مه کوه. الله دې مونږ کې د حضور پاک مبارک اخلاق پیدا کړي. نبی علیہ السلام مبارک په 2 ځایونو کې غصه کړې، دې نه زیاتې نه ده کړې. یو چې کوم ځای به د شریعت خلاف څه خبره یې واورېدله، د شریعت حتک براغی، نو په هغې به یې غصه کوله. د الله یا د کتاب یا د شریعت متعلق په دې به غصه کېده. او یو دویم ځای به داسې و چې چا به د حد نه زیات عبادت کې کوشش شروع کو، څونه عبادت کو د به نظر دین هم ډېر کوم، په هغې به نبي علیه السلام غصه کېده. یو موقع کې حضور پاک مبارک د کوره بارو ته 3 صحابه کرام راغلل. د بیبیانو نه تپوس وکړه چې نبی علیه السلام څونه عبادت کوي. بیبیانو ورته وی د شپې خوب هم کوي او عبادت هم کوي. او بیبیانو لم هغه خپل حق پوره کوي او کله هم پوره کوي، او روجې هم نیسي او کله روجه هم نه نیسي، کوجې وي. هغې صحابو په زړه کې سوچ وکړو چې دا خو د نبي علیه السلام عبادت جوړ لږ دی. نو هغه یو وایي که پیغمبر علیہ السلام عبادت لږ کوي، نو هغه ته خو الله مخکې وروسته هر څه بخښلي دي، مونږ به ډېر کوو. نو هغه یو کس وایي وی زه خو باډو ښځو ته ځان نه نږدې کوم، واده نه کوم د سر نه، بلکل زما خو دا فیصله شو. ابل صحابي وایي زه به ټوله شپه عبادت کوم، خوب به نه کوم. ابل صحابي وایي زه به ټول عمر روجې نیسم، کوجه به نه کوم. نبی علیہ السلام مبارک چې کور ته راغی، بیبیانو ورته وی جمعات تراغه صحابه ناستو، وی تاسو دا خبره کړې ده؟ وی او صاحب، وی زما د قسمی پاغه حضور پاک مبارک غصه شو، وی زما د قسمی چې د الله په ذات او په صفت تاسو نه زما زیات علم دی، هر څه زه ښه پېژنم، او ستاسو نه د ستاسو په نسبت زه د الله نه زیات یریږم. بیا زه کله روژه نیسم او کله نه نیسم، عبادت کوم، د شپې خوب کوم، کله بیبیانو ته راځم او کله نه راځم.
وی داسې به نه کوئ دا تاسو چې څه ویلي دي ستا د وجود په تاسو حق دی نو خوب به هم ورکئ ستا د ښځې په تا حق دی د هغې حق به هم پوره کئ ستا د وجود په تا حق دی نو همیشه روجې به نه نیسي کله به کوجه نیسي کوجه به هم کئ صحابه په دې پوه کړل نو په دې به نبي علیه السلام غصه کېده چې څوک داسې کار وکړي ټول عمر روجې نیسي او د شپې خوب هم نه کئ او واده هم نه کئ نسل مسلمان به د کمې راځي او چې ته دا کئ یو لس ورځې به دا قسم عبادت وکړې او چې خوب نه کئ بې خوبه بې روجه وجود به دې کمزوري شي د ټول عمر عبادت به درنه پاتې شي نو د حضور پاک مبارک دغې خبرې ته نظر و نو په دې به خفه کېده چې څومره عبادت زه درته وښیم دومره کوئ دې نه زیات ته نه کوئ نفس له حق ورکوه بچو له ورکوه میلمه له ورکوه سترګو له ورکوه د سترګو د باندې حق د خوب ورکوه دویم چې به کوم ځای کې د شریعت خلاف خبره ولیدله په هغې به ډېر سخت غوسه کېده ذاتي انتقام به چرته هم نه اخېسته یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تورات یو نسخه راوړه او هغه یې لستله هغه کتاب ته تورات ته کتل او حضور پاک مبارک دا مخ سور کېده د غصې نه چې عمر فاروق رضی الله عنه برو قتل د نبی علیہ السلام دا مخ مبارک د غصې نه سور شوی بس پوه شو چې دا ما څه وکړل رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا عمر غوندې د هیبت او د بهادرۍ انسان په دې کونډو پرېوت الله رب منم نبی علیہ السلام دا الله رسول منم اسلام دین منم صاحب غلطی وی ته تورات نسخه دې ولې راوړې ده ته په قرآن کې شکی څه ما چې کوم دین راوړی په هغې کې د شک دی څه وی نه صاحب زما توبه ده بیا به نه کوم دې تورات کې خو د دې خلکو یهودیانو تحریف کړی دی وی ته که خپل قرآن یهود یو څه هغې یې ګوري نه نو ټول تورات ګورې دې کې تحریف دی قرآن د هغې نه وروسته راغلی دا ناسخ دی تورات منسوخ شوی دی اوس به ته دې وخت کې په قرآن عمل کې په تورات به نه کې او ای زما د قسم په الله کې دا تورات په کوم پیغمبر نازل دی چې موسی علیه السلام دی که هغه جمدي و هغه به هم په ما په دې قرآن ایمان راوړی وي په دې نبي اسلام غوسه شو ولې ځکه تورات د الله کتاب دی خو یهودیانو ګډوډ کړی دی څه خبرې پکې د ځانه ورمنډلې دي تحریف ورته وایي څه د الله حکمونه یې پې ایستي دي نو چې څوک دا ونه وایي چې دا د الله رښتونی ټول کتاب دی په دې څوک عمل شروع نه کړي دې کې خو یهودیانو ځانه ډېرې خبرې لیکلي دي نو په دې دو څیزونو به رسول الله مبارک غوسه کېده ذاتي خبرو باندې هېڅ قسمه غوسه نه ده کړې یو صحابي یو ځل راغی نوي مسلمان و نوی نبي علیه السلام ته کېناست بلکې لا بس تقریبا مسلمانېده مسلمان شوی نو دې نه پس مسلمانېږي وی د الله رسول ایمان ته مې زړه کېږي او بلکې ایمان ته ورنږدې شوی ما خو ما له پکې د یو څیز اجازت راکړه وی څه وی د زنا دې نه نشم صبرولی د زنا اجازت راکړه اوس که بل سړی وی د نبي علیه السلام مبارک په ځای نو سخته غصه به ورته راغلې وه چې ښه زنا غوندې ګنده څیز او بیا زما نه اجازت غواړې زه خو چې اجازت زه د دې در کولی شم تصور هم نشي کېدی او بیا په اسلام کې ایمان هم راوړی او دا هم غواړې غصه یې ونه کړه ورته حضور پاک مبارک په ډېر عجیبان دا ځای پوه کړ مونږ هم بعضې وخت تپوس وکړي انسان یو مونږ له غصه راشي غصه نه راپکار په طریقه خبره وکړه حضور پاک مبارک ورته عجیبه خبره وکړه وی ښه د زنۍ اجازت غواړې وی او وی دا مور له خوښی چې ستا مور سره څوک دا عمل وکړي وی مور او پلار مې در نه قربان چرې به زه خپلې مور له دا عمل خوښ نه کړم او نه به بل انسان مور له خوښ کړي وی خور له خوښی چې ستا خور سره څوک دا عمل وکړي وی قربان شم ده نه نه به زه خپلې خور له دا عمل خوښ کړم نه به بل انسان خپلې خور له خوښ کړي وی لور له خوښی وی در نه قربان وی نه به زه لور له خوښ کړم او نه به بل انسان خپلې لور له خوښ کړي حضور پاک مبارک ورته وفرمایل چې ته دا عمل کې چا سره به یې د بل مور سره یا د بل خور سره یا د بل لور سره همدغه خبرې دي که نه نو ته خو پخپله وایې چې نه به زه خوښ کړم او نه به بل څوک خوښ کړي بس سړی غلی شو چې کوم عمل ته خپلې خور له نه خوښی د بل خور له ولې خوښی کوم عمل ته خپلې لور له نه خوښی د بل لور له ولې خوښی کوم عمل ته خپلې مور له نه خوښی د بل مور له ولې خوښی کوم عمل خپلې تور له نه خوښی د بل هغې له ولې خوښی بس یې سر ښکته کړ نبی علیہ السلام مبارک ورته په دې سینه لاس کېښود په دې زړه وی اللهم طهر قلبه یا الله اړوله پاک کړې سړي ایمان راوړه مسلمان شو چې مسلمان شو
قسم دی هغه وایي وی د حضور پاک د دغه وینا او چې لاس مبارک یې راله په دې زړه کېښوده د دې نه پس مې ښځو طرف ته میلان مکمل ختم شو. پردی خو څه کوي چې خپلو ښځو ته زما میلان ختم شو، به ټول نظر الله ذوالجلال ته او په مخ د ځمکه چې کم شی مې ډېر بدي شي هغه دغه بدپلیتي او بدعملي شوه. دې نه پس اوس که نبي علیه السلام ورته غوسه کړې وې، څپېړه یې ورکړې وې چې داسې تپوس کې ممکن ده چې هغه تللی ایمان نه هم تللی وي، لیکن غوسه یې ونه کړه په طریقه یې پرې کړه، هغه د هغه د ایمان سبب وګرځېده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ امام یو سړي وله راغی، ګوره څومره سخته خبره سړی حیران شي. وی صاحب یو خبر له راغلی، وی ستا پلار مړ دی او مور د کونډه ده، ما ته یې راته نکاح کړه. داسې به څوک چاته ووایي؟ او بیا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غوندې شخصیت ته چې موږ د چا په مذهب یو، وی پلار دې مړ دی او مور دې کونډه ده، دا ما ته را په نکاح کړه. که بل سړی نو کوتک به ورته نکلو چې ودرېږه چې اوس دې برابر کړم. که ما د مور متعلق دومره سپکه خبره کوې، تا له حیا هم نه راځي چې ما ته مخ په مخ دا خبره کوې؟ امام صاحب څونه هوښیار سړی او ورته وایي وی چونکې دا خو زما د مور معامله ده، بوډۍ ده، نو زه خو هغه په خپل اختیار تاله نه شم درکولی، تپوس به ترې وکړم، تپوس به ترې وکړم. نو که خوښه یې وه تا سره نکاح، زه په نکاح کړم، او که نه وه خوښه نو زما مور ده، زه خو په زور نه شم کولی. سړي به ډېره ښه ده تپوس ترې وکړه. دی د هغه سپکاوی کو چې څه منځې لاړ، دا سړی روان شو او لږ منځې لاړ، درز یې وخوړ، را پرېوت، دا سټ یې مات شو، مړ شو. چې مړ شو امام صاحب ته طالبان رالل، وی صاحب وی ستا د مور سپکاوي یو کو، تا صبر وکړو، نو سړی یو و مړی، ستا د صبر وو. اوس که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سپکاوي وکړه، غصه وکړه دې سړي ته کړې وې، الله وایي بس خپل بدل دې واغېست، ما زه څه کوم، ما ته اوس ته پرېښه نه ښودل، خو تا ته سپکه و، تا ته خپل بدل واغېست. امام صاحب ورته سپکه ونه وي، چپ پاتې شو، الله ته یې پرېښود، الله ته د هغې نه مضبوط بدل واغېستو، تا ساته یې خیرت ته ورسوه. او همداسې ده ګورې نبي علیه السلام فرمایي که څوک درته تکلیف در رسوي، څوک در سره زیاتۍ کوي، ظلم کوي، ته مه کوه، الله ته وسپاره. که ته څپېړه ورکړې ستا معمولي څپېړه ده، او چې تا څپېړه ورنه کړه الله ته دې پرېښوده، الله غټه څپېړه ده هغې ته یې پرېږده چې الله ته له مضبوطه څپېړه وباسي. مونږ خلک څه کوو؟ هغه معمولي سترګې ور وځبوي نو مونږ کنځل وکړو، که هغه یو کنځل وکړي مونږ لس کوو، که هغه معمولي غوندې لاس راوچت کړي مونږ تماچې ته ګوتې کوو، او که هغه تماچې ته ګوتې کړي نو مونږ کلاشنکوف پسې منډه کړو، ټول قوم ورسره برباد. دا د شریعت اصول نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی پهلوان څوک دی؟ الشدید لیس بالسرعه. پهلوان دې ته نه وایي چې یو بل لا پردی، مونږ خلق دې ته پهلوان وایي چې یو چت یو بل ته وپردی او پسې نه وله کېني، دا پهلوان نه دی. شدید پهلوان څوک دی؟ هغه څوک دی یملک نفسه عند الغضب، چې دله غصه راشي او دې خپله غصه قابو کړي. انسان نه قابو کوه، غصه درشي او غصه دې قابو کړه، دې ته پهلوان وایي. مونږ نن دغې ته پهلوان نه وایو، مونږ دې ته پهلوان چې سړی چت کو روبر او پسې نه وله کېده او د مور او د خور کنځلې کو لکې ته خېجه وه، غصه قابو کول دې ته پهلواني ویل کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې مکرمې نه هجرت کو، عجیبه منظر و، ځکه سړی چې خپل وطن پرېږدي او قوم یې وباسي چې ځه وځه، او د پلار نیکه د وطن نه وباسي، د خپل کور نه وباسي او د خپل علاقې نه وباسي، دا ډېر ګران کار دی. نو چې کله مدینې منورې ته هجرت کو، وطن یې پرېښوده، وړل یې رالل چې راشه بیت الله ته لږ وردن نه شه، پته نشته چې بیا به زه بیت الله ته راشم او خبران نه شم. نو د بیت الله چابي د یو سړي سره وه، عثمان ابن طلحه د هغه نوم عثمان حجبي ورته وایي، د بیت الله چابی والا اقل راغی نو اتفاقا هغه د بیت الله د دروازې خوا کې ولاړو. نبی علیہ السلام ډېر پاجزی ورته ویلي خوا شاته ودرېد عثمان، وی دا دروازه راته لکه پوله وکړه چې د بیت الله کې دننه یو دوه رکعته مونځ هېڅ پته نه لګي چې بیا به ما ته بیت الله د راتلو موقع مې نصیب شو که به نه شي، هېڅ پته نه لګي چې دې ته بیا زه راشم او که نه، دا چابي راته زه به وروخېږم دروازې ته او دا دروازه به پوله وکړم، یو دوه رکعته مونځ به وکړم. عثمان ورته څه وایي او ورته غوسه شو، وی نه
چابي نه درکو. ابو کافر وکړ چابي نه درکو. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی ګوره عثمان ته یو ځای کې اوس ولاړې چابي در سره ده، زه دې خوا ولاړم. وی ګورې مه کوه یو ورځ به داسې الله راولي چې دا چابي به ما سره او ستا په ځای به زه ولاړ یم او ته به زما په ځای ولاړ یې. او ورته غوسه شو هغه عثمان، وی دا څه سوی په خپل وطن کې د ځای نشته او دا خبرې کوي او تاله داسې مقرر کړل ټول عرب دې مخالف دي او دا ډېر ستغ سپورې نبي علیه السلام ته وی حضور پاک مبارک هېڅ قسمه غږ ونه کړ، صرف دومره و چې سترګو کې اوښکې وګرځې او روان شو. سخته خبره ده چې کله الله مکه مکرمه فتح کړه، ګوره راغې په اتم د هجرې د 100,000 لښکر سره نبي کریم صلی الله علیه وسلم او مکه مکرمه فتح شوه. نو حضور پاک مبارک تاسو اندازه ولګوئ چې یو سړی څوک د وطن نه وباسي، د کور نه وباسي، او بیا داسې صحابه هم پکې وو چې د هغې ښځې دلته پاتې شوې، د چا لونه پاتې شوې، د چا زامن پاتې شو، کورونه چې خلق ونیول او دومره سختۍ لکه د حضرت بلال او د صحابو سختۍ تاسو اورېدلي چې څومره سختۍ ورسره شوي دي، او دا خلک بیا راشي هغه خپل وطن ونیسي، دشمن سره به څه کوي؟ سرمان به ترې وباسي که نه؟ وایي به چې او الله ماله بیا خپل وطن راکړه ورېږه خپل دشمن سره به ګورم. تا زه له کوره ایستې اوس ته وباسم، تا زه والې ته کورې په شګو به دې راښکم اوس به تا نه هغه بدل اخلم، تا زما لاسونه خپو کې پړې اچول او وهلم برې اوس به در سره ګورم، هغې سړي په ما د ډنډو غزار کړی او د سره به ګورم، هغه سړي زما پلار وجلی دی نه او بدل اخلم، هغه سړي مې رور وجلی دی نه او بدل اخلم. تر دې حده پورې چې د مکې مکرمې څومره ښځې وې خاوندانو بچو ته وې وتښتئ کورونو نه ځئ او یا په کور کې پټ شئ او یا وتښتئ، ورې مسلمانان رالل او خپل انتقام به خامخا اخلي بدل باندې. د حضرت حمزه رضی الله عنه بدل نه سوی چې څه به کېږي، او د مکې ښځو وې نن به زمونږ عزت لوټ کېږي، هغې خو د مسلمان نه نو خبر چې مسلمان کم حیثیت لري، وی نن به زمونږ دشمن راځي او مکه به قبضه کوي، خاوندانو ته وی زمونږ عزتونه به نن لوټي، نن به ستاسو د میندو عزت لوټي، نن به ستاسو د خویندو عزت لوټي. حضور پاک مبارک له الله عجیبه خوی اخلاق ورکړی، اعلان یې د هغه ځای نه که ابو سفیان ورغی د مکې سردار و، د مکې سردار، او په لاره کې د نبي علیه السلام سره میلاو شو، او چې څنګه میلاو شو له ایمان یې نه وراوړی. حضور پاک مبارک حضرت عباس رضی الله عنه وی دا الله رسوله ابو سفیان د مکې د کافرو سردار دی، تا له خوا راغلی دی، معافي غواړي لږ عزت وله ورکړه. عزت دا دی چې نن چا ام توره راوانغېسته د مسلمان په مقابله کې هغه ته امن دی، اگر که زمونږ د سر دشمن ولیني غږ به ورته نه کوي، که د چا د پلار قاتل دی او که د زوی قاتل دی او که د رور قاتل دی، که چا چا نه کور اخیستی دی او که چا چا نه ځمکه اخیستې ده، ټول معاف. وی صاحب لږ وله نورم ورکړه، وی ښه چې چا ځان ته پسې دروازه بنده کړه او په کور کې بند پاتې شو هغه هم امن. وی صاحب لږ نورم ورکړه، وی ښه چې څوک راغی د بیت الله جومات کې کېناست هغه هم امن. وی صاحب لږ نورم ورکړه، وی ښه که د ابو سفیان ډېرې ته څوک ورغی هغه هم په امن. کافر دشمن یې دی، د کافر ابو سفیان چې دشمن یې د هغه ډېرې ته کور ته څوک ورغی هغه هم په امن. عام اعلان یې وکړ، ها که کم د سره په ټوله جنګ کوي نو هغې سره وکړئ باقي پرېږدئ. نبي علیه السلام چې را روان و ابو سفیان هم ورسره نو سعد ابن عباده رضی الله عنه سره یو جنډه وغټه، نو چې ابو سفیان یې ولیده دی خو په ټولو جنګونو کې د کافرانو مشر و که نه، نو سعد ابن عباده یو اشاره وله ورکړه چې ورېږه یو کس پې وکړم، وی الیوم یوم الملحمه، ابو سفیان نن د غوښو د پرې کېدو ورځ ده. ابو سفیان راغی نبي ځان ته یې ګیده وکړه، وی د الله رسوله چې دا نن ورځ خو مې نه ولیدلې، ولې؟ وی سعد ابن عباده ما ته دا پیغور راکړ چې نن یوم الملحمه د غوښو د پرې کېدو ورځ ده. نبي علیه السلام څه وی؟ وی نه سعد ابن عباده غلطه دی، وی الیوم یوم المرحه و نن د رحم ورځ ده. یوم الملحمه نه دی چې غوښې به پرې کوو، یوم المرحمه د رحم ورځ ده، رحم به کوو. چې مکې مکرمې ته څنګه راغی نبي علیه السلام مبارک بوتان یې مات کړل د مطاف نه ګیر چاپېره، او صحابو ته بس خپل عبادت شروع کوي، څوک طواف کوي، صحابه هم ډېره موده پس بیت الله ته راغلل،
څوک لګیا دي بیت الله ښکلی، څوک په مانځه ولاړ دي الله ته جاړي. عجیبه منظر دی چې وخت تېر شو ښځې هغه خپلو خاوندانو ته کوم سړي چې لا نه دي خبر د دې اعلان د نبي علیه السلام نه چې هغوی د بخښنې عام اعلان د معافی کړی دی، نو ښځې ورته وایي چې سړو مسلمانان جوړ رانه خبره درې وخته شو. ولې؟ نو وایي مونږ په کور خو څوک راونه ختل، هر چا وایي چې زمونږ په کور به نن راخېږي، مال به موړي او زمونږ عزت به م لوټ کوي او زمونږ خلک به م وجني. وایي مسلمانان جوړ رانلل. سړو ورته وایي چې واقعي نه څه کش کپ شته، ځکه لوی لښکر چې راځي په یو کلي همدکه یې خوړل به شر شوري، کش کپ نشته. نو ښځې هغه خپلو خاوندانو بچو ته وایي دا څوک یې بارو دی، وګورئ حالات خو معلوم کې چې سړي بار ووتل او منظر ته وکتل، نو یو صحابي به مونځ ولاړ دی، بل طواف کوي، بل دا بیت الله غلاف پورې نښتری الله ته جاړي، بل هلته دعا کوي الله ته جاړي. حیران شو خلک چې دا کوم حالت دی. وی نه، نبی علیہ السلام د عام معافی اعلان کړی دی، د رحم اعلان یې کړی دی. دړادړ اقا کافر د مسلمانانو د سرونو دشمنان راتلل او د نبی علیہ السلام سره بیعت وکړو، مسلمانېده، ټوله مته خدای مسلمانه کړه. په حضور پاک مبارک د غصې نه کار اخیستی وي او چې تورې پې چلوي وجنې داسې به شوي وه. نو بیا راغې نبي علیہ السلام د بیت الله د چابي چې چا سره د هغه ته اواز کې هغه عثمان ابن طلحه والا راوسته، ادې لا مسلمان شوی نو لا کافر. چې راغې وی عثمان چابي راکړه، چابي ورکړو. وی عثمان یاد یې ده خبره دې یاده ده چې زما هجرت کو دلته ولاړو، یاده ده چې تا ته مې چابي راکړه تا نه راکوله، او بیا مې راته ووایي چې الله به یو ورځ راولي زه به ستا په ځای ودرېږم، چابي به ما سره وي او ته به زما په ځای ولاړې. یاد دي دي؟ وی او بالکل د الله رسوله یاد نه دي. نن چابي ما سره ستا په ځای ولاړې او نن ته ما په ځای ولاړې، تا سره چابي نشته. پرېږدېږه دلته خو زما حضور پاک مبارک دروازه د بیت الله پلو کړه، ورننوت او ښه عبادت یې پکې وکړو، 2 رکعته مونځ یې وکړو، دعاګانې پکې وغوښتې. او چې واپس د بیت الله نه راووته نو د مکې مکرمې د قبایلو د سرداران مشران ټول ورته مخې ته ولاړ دي، هر یو په دې تمه دی چې د چابي ماله راځي او د بیت الله د دې کولاولو د بندولو د اختیار زما شي. یوم ورته ولاړ دی، بلم ورته ولاړ دی، بلم ولاړ دی، لوی لوی صحابه کرام ورته مخې مخې به تېرېږي، غږ خو څوک کولی نه شي، هر یو په دې تمه دی یاره که چابي ماله راکړو، که ماله راکړو، لکه دا لوی عزت دی چې چا سره د بیت الله چابیانې. الله قرآن شریف کی فرمائی کنا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. یہ څنګه راکوس شو نبی علیہ السلام وی عثمان څه شو اولاړو وی دا چابي دی وای هم اقا کافر له چابي ورکړه وی عثمان دا ستا امانت دی، دا سواله او تر قیامت پورې بستا پشت تر پشت دا چابي تاسو سره چلیږي، څوک به مې نه دی. هغه سترګو کې اوښ کې وګرځېدې چې یا الله یو وخت کې زما اختیار نو ما دله چابي نه ورکوله، دروازه مې ورته نه کولاوله، او نن چې د ده مکمل اختیار دی، زه کافر یم، ما وی چې ما سره به کوي څه، نو یوازې معافي نه ده، هغه چابي ماله واپس راکړه. نو هغه عثمان ابن طلحه په جړا شو او په جړا کې راغی نبي علیہ السلام ته وی الله رسوله ما مسلمان کا، ما مسلمان کا. حضور پاک مبارک ورته کلمه د بیت الله خوا کې وکړو، مسلمان شو. او تاریخ لیکي چې ګور علیه نبی علیہ السلام ولا کومه عجیبه خبره وکړه، وی تر پشته پشته پورې به ستا اولاد کې را چلېږي. دې کې دې ته مې اشاره شو چې الله به ستا نسل نه ختموي، نسل به یې نه ختمېږي، تر قیامته پورې به نه نسلي. او ښځو سره چابیاني، سړو سره چابیاني، دا اشاره شوې چې ستا نسل د سړو به تر قیامته پورې چلېږي. او تر ننه پورې سعودي حکومت د بیت الله چابي هم د هغه عثمان بن طلحه حجبي په میراث کې د هغه اولاد سره چلېږي. لوی عزت والا اوسه پورې میلاو دی، چا سره چابي وخوړي لوی عزت خاوند دی که نه. که شاه عبدالله راځي او که بل بادشاه راځي او که بل راځي او دروازه کولاوي، نو هغه سړی به راځي چابي هغه سره دروازه به کولاو کي او بیا چې هغه مېلمانه ته وي دروازه به بند کړي. نو که حضور پاک مبارک غصه کړې وي هېڅ پیدا به نه، رحم دوی بهترین شی دی. غصه کوه خو په خپله اندازه، د اندازې نه زیات نه، خپلو بچو سره، خپلې ښځې سره، خپل ګاونډي سره، خپل استاد شاګرد سره. په اسکول کې بعضې استادان نه ماشومان وایي او تکیه کوم ماشوم چې ډېر وال خوري هغه پوخ شي کلک شي بیا د وال نه نه ورېږي. ورې دا قاعده ده. کوم سړی چې دا ګندګي وي که نه حکومت یې ونه نیسي او پولیس حوالات یې نه دي، هغه یېرېږي، دبه یې په ذهن وي، وایي پولیس پې ونه نیسي، حوالات ته مې ونه ځي، جیل ته ونه ځي، نه یېرېږي.
او چې دا کم څلور پنځه ځله حوالات کې بند شي او جیل ته منډې کوي هغه نه یروځي او مړه څه خبره ده خو د 15 شپه ورځې جیل خرې دلته ډوډۍ استه یم هلته پیسې مې ته به وخورو که نه جیل نه دی. نو کوم ماشوم چې زیات والی شي په سکول کې هغه کلک شي خلک زمونږ دا پښتانه وي هلکه وي دا څه شی دی وایي وایي به مټکور شو وایي دا کیک شو مټکور شو د هغه په والي څه نه هغه خو یو مال واله پرون مې 2 څپې ورنه د درې وخورم چل به کړي کار اړو کوي نه او چې کوم د دباو لاندې وي که نه وال نه خوري د هغه په ذهن کې د هغه استاد هغه یره خامخا پرتې هغه ځان ساتي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه او مجلس کې ولاړ تقریر کوي د مولانا اشرف علي چې مزاج مې لږ تېز و نو یو سړي ورته چټ راولېږه او په خط کې ورته لیکلي وی ته کافر او حرامي مالا کوي لیکلو اوس څوک ملا صاحب تقریر کوي او څوک له خط کې راولېږي او ورته چې ته کافر او ته حرامي څومره سخته خبره څومره به غوسه کېږي او څومره لوی سړی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دغه زمانې مجدد او مجدده دومره کتابونه لیکلي دي بې شمېره د ښځو دپاره د احصلاح دپاره جدا د سړو دپاره جدا د ماشومانو دپاره جدا او صاحب د ډېر لوی د زمانې پیر ډېر ډېر لوی علما کرام او محدثین مریدان دي. نو مولانا اشرف علي صاحب غوسه ونه کړه خلکو ته وایي ما ته چا یو چټ رالیږئ په هغې کې لیکلي چې ته کافر یې نو تاسو ټول په دې ګواه شئ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسلمان یم الله مې ومنم او نبي علیه السلام د الله رسول منم او آمنت بالله ورته وایي چې دا خو زما ایمان دی تاسو به ټول ما له اوس هم ګوئ کوئ د قیامت ورځ د الله تنګ بنګوئ کوئ نو دې کې د کفر څه خبره ده او که ډېرون ما کې د کفر څه لیدي نو ما کې خو نشته کوي د هغې نه ما توبه ده وبکې دا یې څوک او بل راته وایي چې ته حرمونه نو دا شکر دی چې په دې مجلس کې یو 2 کسان موجود ناست دي چې هغې زما د پلار او د مور په د نکاح په وخت کې ګواهي کړې ده موجودو هغه 2 کسان که وایي چې دې درته ښولی شم چې دا فلانکې او فلانکې زما د پلار او د مور د نکاح په وخت کې موجودو نو زما د مور د پلار سره نکاح شوی دا رمونه نه یم خبره خلاصه شو. تاریخ لیکي چې هغه سړی هغه خط لیکلی چاته پته نه وه وروسته بیا مولانا اشرف علي صاحب ته ویلی دی او معافي غوښتې ده د هغه په لاس یې بیعت کړی دی او د هغه په همیشه به یې بیا جړل او د هغه په مریدانو کې د هغه د خانقاه یو لوی شخصیت رب العالمین بیا جوړ کړی نو که هغه ورته غوسه کړی چې دا سړی خو ما ته وښایه لږ انسان دی وښایي چې زه ورسره پیش شمه دا فایده به نه وه حاصله شوې. حضرت یوسف علیه السلام سره روم څونه ظلم وکړو د پلار نه جدا که د پلار او د مور نه معشوم بچې دا یو بیا بوتو وادي کنعان کې چې کوم جوړ او شل کوي په صحرا کې په هغې کې غورځو اوس کوي کې یو معشوم چې غورځی دی جمدې کوم دی پاتې کېږي لیکن مفسرین لیکي چې د کوي د سر نه ورخطا کلته فرشتو کلک ونیوه او نیغې بوت او د کوي په غاړه کې یو تیږه او په هغه تیږه د پاسه کېنو او جامې یې ترې ویستې کمیس او پرتوګ ماشوم نه رب العالمین حضرت جبریل علیه السلام رغېږو کمیس یې ورته واچه دش بیابان دی نه په کوي کې ډوډۍ شته نه داسې پاک کوي چې د هغې اوبه وڅښي نه د وتو څه انتظام شته د بل ځای نه یو قافله راله او د اوبو یې ضرورت و چې بورقه یې ښکته کړې وه پورې نښتې اوبه یې راوویسته لاړ صاحبه مصر ته په مصر کې د بادشاه کور ته ورسېد د هغې نه پس مصر کې د بادشاه کور ته ورسېد د هغې نه پس لاړ جیل ته د زلیخې لویه قصه ده چې ته څه وخت به درته وویل او بیا د جیل نه راووته رب العالمین د مصر بادشاهي ورکړه رونه یې لاړل رونه په علاقه کې قات راغلی پلار ورته بچې لاړ شئ چې داسې ډوډۍ موډۍ وخوره ای بابا په مصر کې یو بادشاه دی هغه سره غله شته بل ځای غله نشته ځان سره څه پیسې میسې څه پیسې وې خو چې څه موندل که چپلی وې او که زړې جامې وې او کار چې ځان سره واخېستل او لاړل او سړي سر ټول رونه لاړل ځکه هغه بادشاه به پخوا به د خلکو کنټرول ورکو که نه نو د هر چا له به سړي سر شی ورکو ټول لاړل یوسف علیه السلام خو په تخت شاهي ناست و دوی په وهم و ګمان کې هم نه تېروي دا زمونږ غرور دی دوی خو یې بکرور مړ شوی دی کوي ته مه غورځو کوي کې کوم ځای جمدې پاتې کېږي څوک به راوباسي هغه به مړي دی په تخت شاهي ناست او تاج په سر دی او صاحبه ښایسته جامې یې دی پولیس او فوج ته مخکې وروسته منډې وې چې دوی سینګره دل دي ورته خپله جلا فریاد وکړه صاحب مونږ د ډېر لرې ځای نه راغلي یو او د یعقوب علیه السلام زمونږ د پلار نوم دی پیغمبر دی او په سترګو نابینا دی ړوند دی او صاحب د پیغمبر اولاد یو اوږي درک نشته مهرباني وکړه مونږ له څه شی راکړي
وی سورونه یې ټول راغلی که څه پاتې شته که څه پاتې د هغې سم در کوم چې رالله ډېر خوشحاله پلار ته وی یعقوب علیه السلام ته وی بابا ډېر ښه باچه ډېر ښه باچه مونږ له بلا غنم راتلل او د دې کشر بنیامین روري سیم راله راکړه خو بابا راته وی چې دې به بل ځل راولی هسې نه دروغ هم راته نه ویلي په خطا هم رانه په غلطۍ رانه تاسو د بل چا په غلطۍ نه وړې ابه راولی چې هغه بوجۍ یې کوزې کړې نو یوسف علیه السلام نوکرانو ته ویلي وي چې که نه پیسې میسې وړه ورته واپس ورکړې او ته بندې کړې چې بوجۍ څنګه وسپړدلې نو هغه سامان هغه پیسې میسې هر څه ورته په بوجو کې بند کړي وو بابا زمونږ د خدای نه څه غواړو وي دومره نیک سړی چې هغه پیسې میسې مونږ د واپس کړي دي چې هغه غله خلاصه شوه او بیا تلل وی بابا هغه بادشاه سره خو مونږ واده کړی و چې کشر ور به راولو دا بنیامین به بوځو دا د یوسف علیه السلام سکر ورو دا نور د بلې مور نو دا دواړه سکر یو مور او یو پلار نو دی به بوځو وی نه بچو دې چېرته در کوم ولې بابا وی د ده نه مخکې د ده بل لور یوسف سره تاسو څونه ظلم کړی تاسو باندې بیا اعتبار وکړم د یوسف په حق کې مې په تاسو اعتبار کړی او ما له راوسته اوس دې بوځی په چل ول بابا د قافلې والا نه تپوس وکړه مونږ خو دروغ نه وایو او دغه مصر دی او مونږ به خیر قسمونه قرآنونه یې ورته وخوړل چې که مونږ لاړو مونږ له غله نه را کوي دی ورسره زه یې بوځی نه الله بهتر پوهېږي نو والله المستعان على ما تصفون زه بوت چې څنګه یې بوته یوسف علیه السلام بنیامین دا خپل سکر ولید خو دې هم پوه نه کړ ډېر زیات خوشحاله شو وی داسې به کوو چې دوه کسان به یو کوټه کې سم دی دوه کسان مخکې شي دوی له مېلمستیا ورکړې دا د یعقوب علیه السلام پیغمبر بچي دي نوکرانو ته وایي چې یو کوټه کې دوه بل کې بنیامین یوازې پاتې دي 11 سرونه وکړه نو دی لږ غوندې سترګو کې اوښتې وګرځېدی وی بچې ورور ته ولې ژاړئ یاره وایي زما یو ورور یوسف یې نوم و افسوس که هغه جندې وي نن به زه هغه هم یو کوټه کې ملاستو وی فکر مه کوه ته خو د پیغمبر دی زه به تا سره یو ځای سملی چې دې څنګه ورسره ننوته بنیامین ته یې وی ورورې مه خفه کېږه زه هغه یوسف یم قد من الله په ما ډېر لوی احسان غږ به نه کې دوی به نه پوهېږي زه دې پسې چل پاتې کوم خو ته به ځان نه پوهېږې خوشحاله شو سار وختي نوکرانو ته وی داسې وکړې چې دا په کوم جام باندې د سرو زرو جامو په دې تاسو غله ورکوئ دا د دې بنیامین په دې بوجۍ کې بند کړې پټ غوندې چې دوی در باندې پوه نه شي چې غله یې ورکړه یو کس یو بوج نومونه یو لو لیکل دا د پلانکي دا د پلانکي دا د بنیامین او قافله کله روانه شوه نو نوکرانو ته یې اواز ورته وکړې چې زموږ جام روک شوی دی هلکه بادشاه جام روک شوی دی او که چا دا جام راوړو نو هغه له به یو بار غله ورکوو یو انډې به ورکوو چې هغه نه کوو ای قافلې والا تاسو ته یم راشئ مونږ خو د پیغمبر اولاد یو مونږ څه غله خو نه یو وی نه راشئ مونږ سامانونه ټول لټوو یوسف علیه السلام ورته تاسو پټ کړی دی وی نه مونږ غله خو نه یو مونږ خو د یعقوب علیه السلام پیغمبر اولاد یو وی ښه که د چا ګوډي کې راوخت څه سزا به وي څه سزا به وي وی زمونږ د یعقوب علیه السلام شریعت کې پیدا سزا ده چې هغه به د هغه بادشاه غلام وي که د چا ګوډي کې راوخته هغوی ته پته و چې مونږ نه دی پټ کړی ابه صاحب ستا غلامي تاله به درکړي دا د بادشاه قانون دا د یعقوب علیه السلام قانون وی خبره درسته ده ګورې هسې نه چې وی نه بس هم په دې فیصله ده وی ښه ولټوې نو له اول د بنیامین هغه نه لټوي د شکي پیدا نه شي د بل هغه یې لټوي د بل یې ولټوي اخره کې دا ولټوي جای کې جام راووته وی دا دې ګوره دې ورور هم پټ کړی دی دې خو یې پټ پرې کړی دې به ځان سره پاتې کوم دې به زما هم راځي وي هغوی په ځان را کېښودی چې مونږ د پلار نه څه جواب ورکړو پلار خو مونږ ته ویلو چې یوسف هم روک کو دا بل هم روکوی هغه له به څه جواب ورکوو وی نه فیصله هم کړې ده ما سره هم دا فیصله کړې ده هم دې به زه پاتې کوم مینتونه زاره شو خوند یې ونه کړ واپس راغل چې راغل پلار ته بابا وی ستا غزوي خو غلا وکړه که نه بنیامین او په غلا کې بادشاه ځان سره ایثار کړ یعقوب علیه السلام ورته وی بیا هم را سره وکړه لا اوله مرانه یو ځای غیب کړ اوس مرانه بل غیب کړ وی بابا دروغ نه وي قافلې والا هم تپوس وکړه هم تپوس وکړه موږ دروغ وایو خبره خو حقیقت قافلې والا مو چې یو بادشاه سره دی
چې سموده تیره شو غله بیا خلاصه شوه دا پلار ته یې بچې لاړ شئ تاسو مهرباني وکړئ دغه خبر والی دغه مرورم چې څه به کېږي چې دې څنګه لاړله او مخامخ شوې چې مونږ راغلي یو او زمونږ دغه پلار جاړي او دومره جاړي چې وبیضت عیناه وهو کظیم چې د جړا د وجې سترګې ړندې شوي دي رحم وکړ په مونږ او زمونږ په پلار او دا زویره لږه ډېره دا روغ دې وله بوځي یوسف علیه السلام ورته هغه خپل بادشاهانو به هغه نقاب اچولي یې ورته لرې کړ تاج یې ورته لرې کړ وی تاسو ته پته ده چې تاسو د یوسف سره څه کړي دي یاد هم دي چې څنګه کړي دي بس هغې ورته وکتل وی انک لانت یوسف ته جوړ یوسف یې وایه که نه اوس که بل لور څه چل به ورسره کړی که د یوسف علیه السلام په ځای بل رور وی دومره سختۍ پې د رونو د لاسه تېرې وې نو کم از کم څو ورځې جیل خو به یې ورکړی و که تاسو د لاسه زه تاسو کوي ته وغورځولم تاسو خو زه وجل یم په خپل ګمان کې او بیا هم رانه جامې وویستې او زما په پلار هم څونه سختې تېرې کړې په پیغمبر پلار او تاسو د لاسه زه تاسو روکړم او پلار په سترګو ړوند تاسو زه پرېږدم چېرته اوس دې بادشاه دی او هغه ورته لاندې نوکران دي لیکن یوسف علیه السلام ورته څه وایي دې ورته وایي ښه تا هغه یوسف یې وی وی مونږ معافي غواړو بس یوسف علیه السلام ورته څه وایي او ورته دا نه وایي چې ښه په ما هم ظلم کړی دی په ما هم هېڅ یې ورته ونه وی وی خیر دی هېڅ پروا نشته هېڅ فکر نشته او دوی ورته وایي پلارونه وی تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين اے یوسف په تعالی الله په مونږ ډېره ډېر بهتري دا کړې ده بس مونږ نه غلطي شوې ده او ته څه وایي لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم زیرونو خدای مبخه اسم ملامتیا در باندې نشته اس قسمه غصه ونه کړه جګړه ونه کړه وې ځه پلار مو راولې او زما دا کمیس یو څه زما پلار په مخ ور واچوي سترګې به جوړې شي وی چې را روان شو نو یعقوب علیه السلام خپل کور خاوندانو ته وایي وی انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون وی په ما خو نن د یوسف خوشبویي لګي د هغه خوشبویي را باندې لګي وی تالله انک لفی ضلالک القدیم مغه زړې خبرې کوي که یوسف کم دی خو پخوا به خبرې شوي بلا شلګونه کلونه تېر شوي دي وی نه که نه خو چې څنګه کمیس راوړ د یعقوب علیه السلام په دې مخې ور واچو فرتد د بصوي را جوړ شو ما درته نه وي ځای چې زه مصر ته لاړل د مارونو خبره مې دې پورې کوله چې د یوسف علیه السلام خپل ورونو ته څونه ظلم زیاتی هېڅ قسمه غوسه وس نن پلار راوړی روړ څوک نه معاف کوي که معافي ترې غواړي قسم دی کې څوک معاف کوي نو ما خبره د غصې پورې کوله چې غصه د الله نعمت دی خو چې په ځای استعمالی بې ځایه نه ګورې د حد نه زیاته نه بې ځایه نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وی غصه ایمان داسې خرابی لکه چې شاتو کې سرکه واچي او هغه شات تراخه کی یو دویم حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی چې کوم سړي د الله د رضا لپاره په دنیا کې غصه قابو کړه غصه پرې راغله او د قابو کړه د قیامت په ورځ به د نه الله راضي وي او بل حدیث پاک کې راځي چې کوم سړي له غصه راغله او د هغه غصه قابو کړه په دنیا کې الله به د ده په زړه کې امن او ایمان واچوي څومره بهترین شی دی چې عایشه صدیقه رضی الله عنها به کله غصه شوه کور کې غصه راځي که نه نبي علیه السلام مبارک به د هغه وخت دغسې ونیوه او په دې ګوته به یې داسې مزه دا به یې له غوږ ومزه عایشې غصه دې قلاره شوه هغې به د الله رسول غصه دې ختمه شوه څومره عجیبه ښکلی پیغمبر مونږ د هغه دعوه کوو چې مونږ د هغه امتیان یو زمونږ پیغمبر دی او د الله نه سوال کوو چې خدای د هغه په نقش قدم هم روان کړی هېڅ فایده نه نو حدیث پاک کې راځي حضور پاک مبارک فرمایي چې پهلوان هغه سړی نه دی چې پرزونې کوي پهلوان هغه سړی دی چې ده له غصه راچو دې پرې قابو مونږ دا پهلوان دی او د قیامت پر ورځ به الله راځي حضرت جعفر صادق رضی الله عنه یو ډېر لوی سړی تېر شوی د نبي نسخې دی که
امام جعفر صادق ته ورته ډېر نفیس او ډېر خشته ژوند به تېرو، جامه پاکه، وجود پاک، خټو خاورو نه ځان پاک ساتل. یو وینځ ورته یو ځل اوبه اچولې، چې اوبه اچولې نو هغه د وینځ نه هغه لوټه پرېوته، د جامې هم د خټو شوې او دارې هم ورته وشوې، دله غوسه ورله. نو هغه وینځه قرآن شریف کې الله د صبر کوونکو خلکو صفت کوي، نو هغه وینځه ورته دغه آیات وایي چې والعافین عن الناس، چې الله خو د عفو کوونکو صفت کوي که نه. الله د عفو کوونکو صفت کوي، نو دې ورته وایي وینځې ته وایي زما معاف کړو. نه وی والکاظمین الغیظ، وی الله خدا کے خلق صفت کی چې په غصه قابو مونږ کړي، نو دې ورته وایي وی ما خپل غصه باندې قابو مونږ ته سم درته نه وي. اوینځه ورته پسې دویم ټکي وایي چې والعافین عن الناس، الله خدا غي نه پس د بل چا صفت کی چې څوک چاته عفو کوي، وی هم معاف مم کړي. نو اوینځه ورته وایي والله يحب المحسنین، وی الله خو ورپسې وایي چې څوک احسان کوي نو هغه سره الله مینه کوي، وی خدم تا سره احسان کوم دا زیاده مې کړي په مخه دې غصه مم بند کړه، معاف مم کړه، زیاده مم کړه. او وتی واسه څوک جرګه ولا لا وسی کوړه جرګه او معافي د نغوالم او بیا نه معاف کوي. مشران ورلبوزي ما معاف کوي، بیا دې نه معاف کوم. زمارونو خبره مې د غصې پورې کوله چې غصه د الله یو نعمت چې په انسان کې وي، د دې غصې په وجه بس عزت محفوظي، هغه غصې په وجه بس تا د ښځې عزت محفوظي، ستا مال به محفوظي، ستا به محفوظي، ستا دین به محفوظي، ستا ایمان به محفوظي، ستا مسلمانی به محفوظي. ته غصه نه نو خلک به درنه مال وړي، په مسلمانۍ به حمله کوي، په خدای به حمله کوي، په پیغمبر به بد وایي، په جومات به حمله کوي، ستا نه به عزت به اخلي. چې غصه نه کوي خو بیا بېغیرته شو سړی، خو دومره غصه چې د خپل اندازې مطابق زیاته نه، او چې وستې کېږي نو مه کوه غصه، چې د حد نه زیات هر شی وشو نو هغه د انسان لپاره نقصان نه وي. نو په غصه د حد نه زیاته شي د یو لوی نقصان بل نشته. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د تره قاتل د حضرت حمزه وحشي راغی حضور پاک مبارک له څومره ظلم یې کړی، د حضور پاک مبارک ترې وجلې دی او بیا صاحب سینې ولا شلولې ده او بیا ته زړه راستې په غزلې چکونه لګولې دي او بیا ته اینه راستې اینه باندې چکونه لګولې دي او پوز او غوګونه ته پرې کړې دي، هغه عمل کړې په غاړه کې به هندې جوړو غړې ده، هغه هندراله او د نبی رسول الله نه معافي غوړوي، معافي غوسه هم وته نه. هغه وحشي راغی نبی رسول الله چې ولید وی ته وحشي وی او وی حمزه تا وجلې دي وی او نو غاګونه چې او ما وجلې دي وی سب چې الله ته منظور ونه خبس اس غوسه وته نه ایسي وته نه وی دونه وته چې وحشي تا دا ګورم نو ما ته خپل تراغه پرې کړې مخ یادېږي. بس یو مهرباني وکړه چې جهاد لګا چې ما نه یو پوټې تا ته نه ګورم چې ما ته سره نه یادېږي، باقي خبر خلاص. هغه صاحب د الله رسول ایمان هو قبول وکړي ویا او ځل جهاد. مسلمة الکذاب غوندې لوی کافر چې دی نو هغه مردار کړ. مسلمة الکذاب د پیغمبره دعوی کړی و، دا لوی دشمنی د پیغمبر. نو وحشي به وروسته وی چې کافرن یو غټ مسلمان مې وجلی دی چې نبي علیه السلام تر او چې کله مسلمان شو نو لوی کافر مې وجلی دی چې هغه مسلمة الکذاب دی. نو غصه نه کول. ګوره حدیث قرآن شریف کې الله فرمایي چې د خاوند او د ښځې روان راشي، چې خاوند او د ښځې روان راشي نو څه چلو کا. دا قرآن شریف کې لاول خو چې ځای ورته جدا کړه، کوټه ورسره بدله، کوټه جدا ام ټول عمر نه لږ یو موقع له که داسې وي ویې وهه. خو حدیث کې راځي ضربا غیر مبرح، سخت وهل نه معمولي د علاج دی. طلاق علاج نه دی. ډېر خلک په غوسه کې درې کاڼي به وغورځوي یا وروسته راشي او طلاق به ورسره وایي یاره جینو ډېر سخت غوسه ومنو. د دې خیال دی چې په غوسه کې طلاق نه واقع کېږي، ډېر سخت غوسه ومنو. نو موږ وایو چې خاوند او ښځه یو بل ته خاندي خوشحالېږي خو طلاق څوک نه ورکوي، خو غوسه کې ورکوي. زمارونو غصې نه ځان ساتئ، د غصې انجام خرابي. ټوپک تماچه وراوي سړی به مړ کړي نو تا خو لږه غوسه وکړه وروسته به څه کوې. ډېر چیزه مې عزت ته نقصان وکنه چې ما ته ډز نه کو. ښه نو اوس چې پولیس والا راځي ستا په کور کې ګرځي د عزت په چا لاس پرونو په بکسونو کې د ښځې او د لوی جامې راوباسي د عزت په چا لاس.
او چې کله تر اوس باندې واچي په تانه کې بیا تکي په حوالات کې بند کړه د عزت شو اب پوټي عزت باندې سوچ کړو د حضور پاک په وینا باندې عمل کړو چې غصه باندې قادمونه الله تعالی کې امن او ایمان